علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم سامعینو او خوږو مینوالو، نن د سره په دغه مختصر شان ویډیو کې فقط 3 خبرې شیر کوم. یوه خبره دا ده چې شب برات کله دی، دویمه خبره شب برات فضیلت څه شی دی، دریمه خبره د شب برات وجه تسمیه څه شی ده. لومبۍ خبره شب برات کله دی، نن 7 مارچ دی او د اسلامي د میاشتې یعنی شعبان المعظم تاریخ نن 14 دی. نو ان شاء الله العزیز بیګا شپې ته شب برات شپه ده او سبا ته د بود ورځ د شب برات ورځ ده. او فضیلت د دې دا دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې تاسو د شب برات شپه رونه کړئ، یعنی په دې کې عبادت وکړئ او د ورځې روزه ونیسئ. او بل حدیث مبارک کې راځي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې الله تبارک وتعالی د شعبان المعظم د 15مې شپې د لمر ډوبېدو په وخت کې لومبنۍ د نږدې اسمان ته نزول فرمایي بلا کیف کما یلیق بشانه، او دغه اعلانونه کوي چې آیا په تاسو کې څوک بخښنې غوښتونکی شته چې زه هغه ته بخښنه وکړم، او آیا تاسو کې څوک روزي یعنی رزق طلب کوونکی شته چې زه هغه ته رزق ورکړم، فراخه وسعت ورته پکې پیدا کړم، او آیا په تاسو کې څوک مصیبت زده شته چې هغه زما نه د عافیت دعا وغواړي او زه هغه ته عافیت ورکړم، روغ صحت ورکړم. دغه شان نور اعلانونه هم الله تبارک وتعالی کوي. نو دا د شب برات د شپې هغه فضیلت دی. شب برات وجه تسمیه دا ده چې په دغه مبارکه شپه باندې الله تبارک وتعالی ډېر ګناهګارانو خلکو ته د جهنم د عذاب نه خلاصي ورکوي، لکه څرنګه چې بهقي او حدیث په دغه الفاظو سره نقل کړی دی، ولله عتقاء من النار، چې بشک الله تبارک وتعالی ډیر جهنميان په دغه مبارک شپه باندې د شب برات الله تعالی د جهنم د اور نه هغوی ته ازادي ورکوي.